पेښور کې په 24 غنټو کې 3 کسان قتل شوي دي او یو کس خودکشي کړې ده. د قتل پیلنې واقع چې کوم دغه سوکنو تاڼې په حدود ناصرپور کې شوې ده چېرته چې شادلي سک نه جګړه ملوګو. د رپورټ درج کړی دی چې دی او د 10 20 سالې عمر او طارق خان دی د سټي هوم نه په ټریکټر کې خاوره وړه او ناصرپور پاټک ته چې رسېدلي دغلته یو بریکر او په هغې باندې ټریکټر نه خاوره پرېوتې ده. دغلته څه کسانو په دې باندې دې سره تکرار کړی دی چې په سړک باندې ولې خاوره پرېوته. په دې کې 3 کسان چې کله دې سره تکرار کړی په دې ډزې کړي. د پلار یې بچ دی او طارق مړ دی، ملزمان تښتېدلي دي. دویمه واقع چې کوم ده هغه د بډبیرې تاڼې په حدود بازي خیلو کې شوې ده. د بډبیرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې په بازي خیلو کې د خوړ غاړې سره یو لاش پروت دی او نامعلوم کسانو ویشتې دی. پولیس وایي کله چې دې لاړل نو هلته داسې د 17-18 سال هلک لاش پروت و او هغه سره په جیب کې هېڅ داسې دستاویز نه و چې د هغې په وجه د هغه شناخت شوی و. پولیس وایي دي د لاش پوسټ مارټم له لیږلی دی او د دې هلک د ورسا یې تلاش شروع کړی دی، خو اوسه پورې د ورسا نه دي پیدا شوي. دغسې د بډبیرې تاڼې په حدود ماشوخیلو کې هم سابقه دشمنۍ باندې فهیم ولد قاسم سګ ناتاکال چې کوم دی دا قتل شوی دی، ملزمان تښتېدلي دي. د سرمن تاڼې علاقه د چیني پایان دلته عثمان نومي کس دی چې 40 سال عمر یې دی، د نامعلومو وجوهاتو په بنا باندې خپل کور کې خودکشي کړې.